بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. سورة كهف مشروع کړیو په تیر سبق کې د سورة کهف د سورة بني اسرائیل سره موږ مناسبتونه څه کړیو ذکر کړیو چې دا دواړه سورتونه الله سبحانه وتعالی هغه د مشرکین مکه چې درې سوالونو دغه په نتیجه کې الله سبحانه وتعالی څه کړي نازل کړیو او دواړه سورتو په منځ کې گهرا مناسبتونه هغه څه موجود وو. بل خبر موږ دا ویل چې د دې صورت خاص فضیلت خاص خصوصیت یا خاص فضیلت خاص خصوصیت دا دی چې په قرب قیامت کې کومه فتنه راځي چې هغه څه ویل کیږي دجال ویل کیږي. صحیح چې هر نبی راغلی دی هغه د دجال د فتنې څخه خپل امتونه څه کړي دي آګاه کړي دي. صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ویلي چې په قرب قیامت کې به 10 ته نږدې درواغزن هغه څه راځي دجال به راځي هغه څخه امت څه کړي دي آگاه کړی دي. د دجال ظهور اگر چې نه دی سوی لیکن چې دجالي فتنې دي هغه ظهور هغه سوی دی هغه سوی دی. نو دا صورت خصوصیت دا دی چې دا تریاک دی دا علاج دی د دجالي فتنې چې کوم ازمایش به ابتلا به د مسلمانانو لپاره که د هغه څخه د بچاو یو لار ده هغه الله سبحانه وتعالی په دا صورت کې څه کړی ده هغه یې ښه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر سبق کې موږ وویل چې د دې تلاوت هره جمعه کول دا څه سنت دی. د دې اولني لس آیاتونه اخرني لس آیاتونه د حفظ کول یادول د دې ګرد صورت په مضامینو باندې ځان پوه کول دا د دجالي فتنې څخه مسلمانان د دې په ذریعه الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه محفوظه کوي. بیا د صورت ابتدایي آیتونه موږ ویل هغه کې الله سبحانه وتعالی موږ ته ښکاره کړل چې د دجالي فتنه د دې ظهور یا د مسلمانانو ته د ازمایش ابتلا چې دا به د کومې خطې د کومې علاقې څخه هغه پوره یو رنګه تاریخ موږ وایي چې هغه د عیسی علیه السلام چې کوم پیروکارانو کوم مذهب کوم دین مسیحیت عیسایت تور کړی وي عیسایان تور کړی وي هغه ولاړ سو د پولس په ذریعه باندې هغه په چپنې بدل کړي قالوا اتخذ الله ولدا هغه تسلیث عقیده څه کړه په ګډه کړل د کفاري عقیده څه کړله په ګډه کړل سره په خلاصیش او خدایي اختیار د حلال د حرام د شریعت اختیار د چاته ورکي پاپ ته څه کوي هغه ورکي. صحیح نو دا کوم د الحادو د دهریتو د مادیت پرستی کوم سیلاب یا د مغرب کوم تهذیب تمدن دی یا په مغربي تهذیب تمدن کې د وحي د برکات څخه محروم چې کوم علوم دي د دجالي فتنې زبرستی لپاره څه دي هغه آثار دي چې په تیر آیتو کې دغه پوره تفصیل مرسکی په تفصیل سره مرسکی بیان کی. نو وس الله سبحانه وتعالی چې د سوره کهف په کوم نامه سره څه دی موسوم دی هغه واقع الله سبحانه وتعالی څه کوي تفصیل بیاني. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا آیت ګمان دا کوي چې اصحاب کهف او اصحاب رقیم دا د الله سبحانه وتعالی د آیتو څخه څه دي عجب آیتونه دي او د الله سبحانه وتعالی دغه مشرکین مکه ته وایي په تعجب کې مل ویږي چې د اصحاب کهف متعلق پوښتنې مه کوئ سي د پاره چې ویني هر شی څه دی نشانی ده کتی صبر وکي غور فکر وکي. مثلا د مځکو اسمانونو الله سبحانه وتعالی څه کړی پیدا کړی دي د مځکو د اسمانو د کائنات پورا نظام الله سبحانه وتعالی څه کړی هغه چلولې عاجز انسان الله سبحانه وتعالی پر ګور د مخلوقات څه کړی حفظ کړی په دغه انسانانو کې الله سبحانه وتعالی نبیان څه کړی راستولې ستې مخ ته یو کلیله جماعت هغه پر کثیر جماعت باندې غالب سي حاوي سي سړي په خلاصیږي یعنی تی سوچ فکر وکړي په دا هر شي کې د لپاره څه دي نشانیان هغه څه دي هغه موجود دي لیکن د کوم واقعیتي تفصیل بیانوي هغه الله سبحانه وتعالی په صورت کې څه کړی د په تفصیل سره څه کړی ده بیان کړی چې هغه د اصحاب الكهف یا د اصحاب الرقیم څه ده واقعیا ده. دلته دوه توري الله سبحانه وتعالی څه کړی دي بیان کړی دي یو اصحاب الكهف بیان کړی دویم څه بیان کړی دي رقیم بیان کړی دي. امام بخاری رحمه الله هغه د اصحاب کهف او د اصحاب رقیم په منځ کې بیانې فرق بیانې مطلب هغه دوه باب څه کړی دي جوړ کړی دي. اصحاب کهف څخه مراد اصحاب کهف هغه بولی او د اصحاب الرقیم څخه هغه مراد هغه د غار والا خلک بولی چې هغه په غار کې پساوسو بیا را ولاړ سو الله سبحانه وتعالی ته دې څه جوړ کړل وسیله ورته ایښوله د وسیلې په برکت سره الله سبحانه وتعالی دې د مصیبت ازمایش څه کول هغه به خلاصول. لیکن علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله او دغه رنګ عام محدثین مفسرین هغه دا وایي چې اصحاب الكهف او اصحاب الرقیم دا ډول څه دي
دا یو جماعت دی. کهف ورته ویل کېږي، غار ته ویل کېږي، رقیم ورته ویل کېږي. هغه کتبه او لوحه ته ویل کېږي چې پر دا خلکو باندې بیا لوحه او کتبه خلکو څه کړي وو، هغه نصب کړي وو چې پر دې باندې دوی نومونه څو هغه الله سبحانه وتعالی لیکلي وو. د دې وجدې ته اصحاب الکهف د غار الامر ورته ویل کېږي، اصحاب الرقیم ورته ویل کېږي. دوی پر قبرو باندې الله سبحانه وتعالی د انسانانو په ذریعه باندې یو کتبې څه کړي وي، هغه یې لګولې وي. بله خبره دا واقعه پیښه شوې، کله دا واقعه پیښه شوې څنګه ده. نو په اردو کې موږ دقیانوس ورته وایو، په انګریزي کې ډیشیسیس ورته ویل کېږي. دا یو رومي څو بادشاه و. د عیسی علیه السلام د پیدایش څخه د بعثت څخه 251 کال وروسته په روم کې څوک پیدا سو؟ بادشاه پیدا سو، او هغه څه ورته ویل کېدی؟ دقیانوس په اردو کې موږ ورته وایو. ډیشیسیس په څه ورته وایي؟ په انګریزي ژبه کې ورته وایي. دا راولاړ سو، دا د بت پرستۍ غټ سو علمبردار و، او دلته د عیسی علیه السلام چې کوم پر توحید باندې مبني سو مذهب و، د هغه څه وسو ظهور وسو. اوس څه ځوانان داسې وو چې هغو دا نه غوښتو چې موږ د توحید عقیده خدای نه کوي، په بت پرستۍ یا په شرک باندې څه سي، هغه مبتلا سي. د هغه څخه بچاو دپاره دوی راولاړ سو، فیصله یې دا وکړه چې موږ دا ښار و وطن څه کړو، هغه پرېږدو. نو دا واقعه خدای ته معلومه شوله چې دا واقعه 251 کاله وروسته د عیسی علیه السلام او هغه علاقه خطه کوم خطه ده، د هغه متعلق راځي. بعضې خلک وایي چې دا افیسس په نامه، په اردو کې موږ افسوس ورته وایو. دا یو ښار و چې هغه چې دا موجوده موږ ایشیا کوچک ورته وایو، یا څه ورته وایو، ماینر ایشیا ورته وایو، چې موجوده ترکي دې څه ویل کېږي؟ ماینر ایشیا. تقریبا 97% ترکي چې دغه په ماینر ایشیا کې ده، او 3% ترکي چې دغه چیرې ده، په یوروپ کې ده. د موجوده ترکي په دا علاقه کې یو ښار و، دغه ښار نوم څه و؟ افسوس. په دا ښار کې د مسلمانانو د ځوانانو څه جماعت و چې هغه د بت پرستۍ څخه د شرک څخه د بچاو دپاره، او چې کومه باچا و چې هغه دقیانوس ورته ویل کېدی، چې هغه خلک څه کول، باعثه کول، مجبور کول چې د شرک د بت پرستۍ لار څه کړي، اختیار کړي. د دې دپاره آخري سهاره هغه دا وګرځېدله چې دوی د معاشرې څخه د ملک څخه څه سي، جلا وطنه سي، په یو غار کې څه واخلي، پناه واخلي، هلته پر توحید باندې څه سي، هغه قایم پاتې سي. نو روایت کې راځي چې الله سبحانه وتعالی دوی د ښار وطن یې پرېښود، په یو غار کې څه واخیسته، پناه واخیستله. یو خر کې عادت، یو معجزاتي طور الله سبحانه وتعالی خوب پر دې باندې څه کوي، تاریک. تقریبا 300 کاله دی څو بیده پاتې سو. څو سوه کاله مطلب هغه تقریبا بعضې مفسرین 309 سال دی څه پاتې سو، بیده پاتې سو په دغه غار کې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت څخه، یعنی په 550 عیسوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت څخه 20 کاله مخکې دا خلک څه سو، بیا رابیدار سو. په هغه چې رابیدار سو، بیا د تیودور په نامه باندې رومن بادشاه و چې هغه په دا تلاش کې و چې خلک برته د توحید څخه کوم خواته تللي وو، د بت پرستۍ خواته تللي وو. او دا سړی په دا تلاش کې و چې د توحید یو نښانې، د توحید یو دلیل حجت خلکو ته څه سي، هغه پیښ سي. په دا دوران کې اصحاب الکهف الله سبحانه وتعالی برته څه کړو، را ژوندي کړو، او دوی څه وخت ژوندي پاتې سو، برته په دغه غاره کې دوی څه سو، هغه ولاړو، پټ سو، او څه سو، هغه مړه سو. نو په دا 3 آیتو کې الله سبحانه وتعالی د اصحاب کهف واقعه چې دغه څه بیانوي، هغه اجمال ډېر په اجمال سره څه کوي، هغه بیانوي. بیا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، پر روانه رکو کې دغه اجمالي کیسې الله سبحانه وتعالی پوره څه بیانوي، تفصیل بیانوي. صحیح. لیکن په دې کې یو شی ستا هغه شی دا دی چې د دې اصحاب کهف نومونه څه وو، د الله پاک نه بیان کړي. دې ته ما وویل مال دا د افسوس ښار کې دا واقع پیښ شوی. په دې کې 4 تقریبا روایتونه موجود دي. بعضې خلک وایي چې دا د روم یا د ماینر ایشیا یو ښار و چې هغه څه ویل کېدي، افسوس ویل کېدي. بعضې خلک وایي چې دا په غرناطه چې ورته ویل کېږي، په سپین کې دلته دا واقعیت څه شوې ده، پیښ شوې ده. بعضې خلک په ایران کې یو ښار دی یادن ورته ویل کېږي، په دا کې څه شوې ده، پیښ شوې ده. بعضې په فلسطین کې څه شوې ده، پیښ شوې ده. بعضې مفسرین وایي چې دا موجوده اردن په دې کې په 1922 کې
اکسکیویشن شوی دی دا نتیجه کې یو دا رنګه قبر په هغه کې مړي شوي دي ډېر شوي دغه متعلق هم تحقیق د هغه د اشتات څه کېدی شي اصحاب کهف کېدی شي لیکن بعضې خلک نه الله سبحانه وتعالی نومونه بیان کړي دي نه الله سبحانه وتعالی د تاریخ او جغرافیه بیان کړې ده وجه هغه سبب څه دی چې قرآن حکیم هغه د تاریخ کتاب نه دی نه دغه د جغرافیې کتاب دی قرآن حکیم هغه د عبرت د موعظت د دې څه دی کتاب دی د قرآن حکیم د دې هغه پهلو بیان کړی دي چې په کوم پهلو کې د مسلمانانو لپاره څه هغه عبرت دي نو ولا مختم ولا تستفتي فيهم منهم احدا صحیح چې د دې متعلق ته نوره پوښتنه مه کوه چې دوی څوک وو د دوی نومونه څه وو یا بعضې مفسرین دا تفصیلات څه کړي دي بیان کړي دي چې د دوی سپین رنګ هغه څه وو یا دا سپی به جنت له ځي نو که جنت له ځي په کوم هیئت وو دغه کې به څه د قرآن حکیم رجحان دا دی ولا تستفتي فيهم منهم احدا هغه پهلو بیان کړي چې په هغه کې د مسلمانانو لپاره عبرت و نصیحت هغه څه دی موجود دی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا هم حسبت آیات ګمان کوي ان اصحاب الكهف والرقيم چې د اصحاب کهف او رقیم كانوا من آیاتنا عجبا چې دا زموږ د نشانانو څخه عجیبه نشانیانې وروسته الله سبحانه وتعالی څه بیانوي تفصیل بیانوي بل خبر دا بعضې مفسرین وایي چې دا سره د یهودیت چې کوم دور تیر شوی دی د بني اسرائیل چې کوم دور تیر شوی دی عیسی علیه السلام څخه مخکې ابن کثیر رحمه الله وایي چې دا اصحاب الکهف په کومه زمانه کې تیر شوي دي د عیسی علیه السلام څخه مخکې تیر شوي دي لیکن جمهور مفسرین دا وایي چې نه د عیسی علیه السلام په زمانه کې هغه څه شوي دي هغه تیر شوي دي نو اجمال سره الله سبحانه وتعالی بیانوي چې اذ اول الفتیة الى الكهف چې ځای ونیوي ځوانانو الى الكهف چیرې په غار کې مطلب بعضې حالات پر انسانان داسې راتلی سي چې دا د تهذیب د تمدن د مادیت پرستي د الحاد د دهریت د ګمراهي د ضلالت څخه انسان څه نشي کولی هغه مقابله نشي کولی بیا دې څه کوي ځان څه کوي جنسیت ته کوي دغه دپاره الله سبحانه وتعالی فتیة د ځوانانو پوره جماعت یې څه کړي دي بیان کړي دي چې د ګمراهي د ضلالت انسان څه کوي مقابله کوي چې ګمراهي د ضلالت د الحاد او دهریت انسان څه نشي کولی مقابله نشي کولی بیا یو اپشن انسان څه ورپاتې شي چې دې څه وکړي علیحدګي اختیار کړي د هغه دپاره دا ځوانان او ځوانان څه ګرده هم خیاله څو هم فکره څو هغه ځوانانو ټکانه ونیوله ځوانانو الى الکهف چیرې په یو غار کې بل مفسرینو علما کرام دا بیان کړي دي چې دا تمدني ژوند انسان په خپله مدني طبع دی دی څه دی سوشل انیمل د څه کېږي ورته ویل کېږي انسان چې د تهذیب و تمدن شهري ژوند یې څه کوي پرېږدي د هغه دوه نقصانات سره دی څه کېږي مخامخ کېږي یو د انسان معاشي ژوند هغه څه کېږي متاثره کېږي دویم د فکري جمود دی څه کېږي هغه ښکار کېږي مطلب ښارو له خلک ولاړ شي هلته دوی معاشي ژوند څه شي جوړ شي ښارو له خلک ولاړ شي هلته انسانان زیات دي د تبادله خیال نظریات تبادله هغه څه کېږي هغه زیات کېږي نو دا دوه نقصانان څه کېږي نقصان او انسان ته څه کېږي هغه ورپېښېږي او دا ځوانانو چې په غار کې څه ویني ځای ونیوی دوی مطلب یو رنګه سبب دی څه کوي پرېښوي لیکن انسان چې دی هغه د سبب څه دی محتاج دی دا خلکو که سبب پرېښوي تمدني ژوند یې پرېښوي د خپل معاشي ضرورت دپاره او د خپل فکري روزنې دپاره د الله سبحانه وتعالی چې کوم مسبب الاسباب دی د هغه ذاتو طرف ته دوی متوجه سو فقال دوی ویل ربنا ای زموږ رب آتنا من لدنک رحمه ته راکې موږ ته ستا د جانب څخه څه رحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا او را فراهم کې موږ په امر کې څه رشدا هدایت دا رشد توري چې دی دا د غی توري په مقابله کې څه کېږي هغه راځي غی وستول کېږي
هغه د نظر او د فکر ګمراهي یا کږوالي څه ویل کېږي؟ هغه ویل کېږي. په مقابله کې رشد څه ویل کېږي؟ د نظر او د فکر استقامت څه ویل کېږي؟ رشد ویل کېږي. نو دې سبب پرېښوي، لیکن د مسبب الاسباب چې کوم خالق ذات دی دغه طرف ته څه متوجه سول او د رب څه وغوښتل. فقالو دی ویل ربنا ای زموږ رب آتنا تراکې موږ ته من لدنک ستا د رب د جانب څخه رحمتا رحمت چې هغه معاشي ضروريات پوره کېدل دي، او دغه رنګه وهیئ لنا من امرنا رشدا، او دغه رنګه اهتمام وکړي زموږ دپاره زموږ د فکري او د نظریاتي هدایت. الله سبحانه وتعالی دا دواړه شان دي څه کړو؟ ور میسره کړو. قوم په ګمراهي کې مبتلا وو، لیکن دوی الله سبحانه وتعالی څه کړو؟ پر هدایت باندې او دوی معاشي ضرورت څنګه پوره کړي؟ په دوی باندې خوب څه کړي؟ تاریک 300 کال دي څو بدو د دې معاشي ضرورت مولا په پوره کړي، د فکري ګمراهي څخه هم د خلک الله سبحانه وتعالی څه کړو؟ محفوظ کړو. مطلب مسلمانان ته الله سبحانه وتعالی په دا واقع کې څه ورکړي دي؟ یو درس ورکړی دی چې دا رنګه حالات لکه په مکه مکرمه کې مسلمانان باندې حالات راغلل، مسلمانان پر باندې مجبور شو، پر هجرت باندې مجبور شو، د مدینې منورې ته څه وکړي؟ هجرت وکړي. دا رنګه حالات په ماضي کې پر اهل الایمان او تقوا باندې راغلي دي، او مستقبل کې بیا څه کېدای شي؟ هغه راتلی شي. هغه دپاره به دوی څه کوي؟ هجرت به کوي. د عزلت لار به دوی څه کوي؟ اختیاري. معاشرات، تمدن، مادیت، الحاد، دهریت دغه څخه به ځان څه کوي؟ راګرځوي. د حالت پر اصحاب کهف باندې هم راغلي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي، پر نبیانو هم راغلي، پر روانو اهل ایمان باندې هم څه کېدای شي؟ هغه راتلی شي. صحیح شو. په اوس زمانه کې موږ ته وګورو یو بل د ملا غاري رحمه الله په نامه چې کوم بزرګ تېر شوی د آیت ترجمه او تفسیر ما کتي د ده ژوند لږ خشن ما مختص هغه رال یو وخت ما هغه تجسس بولي هر څه بولي شعر د ملا غاري په نامه باندې ملا صاحب تېر شوی د دې لټریچر ستا که نسته. بیا د زومو د ده څه دي د سنځرخیل کاکړ ملا تېر شوی هغه لور چې وت شوی دغه په ښار کې سړی دی هغه دی په کومه څه ځای لمسیان یې د هغو سره ما رابطه اوس وخت به لټریچر څه کې راجمع کړي څه دې لټریچر څه وکړم سټډي یې وکړم مطالعه یې وکړم چې د خیال و فکر هغه څه و چې دی ولې پر دې باندې څه مجبور چې دی کهف غار ته څه شي هغه ولاړ شي د معاشره او حالات و هر څه دی پسې پوشت پرېږدي چې دی ولاړ شي. نو د ده لټریچر تقریبا کچني کچني رسالې دي ډېر زیاتې رسالې دي که دا زه درته وایم 25-30 رسالې خو یې ما ولیدلې کچني کچني رسالې د څه دي موجود دي هغه لمسیانو سره څه دي پرتې دي موجودې دي. دا ګرد لټریچر کې د خلاف شرع یوه خبره نشته ګرد خبرې د څه دي 100% د قرآن د سنت څه دي موافق دي. لیکن دا اتارټیز چې د هغه زمانې کوم اتارټیز دا ګرد څه کړي دي چیلنج کړي دي. مثلا خانقاه اوس دی په ګیله دی مثلا د هغه زمانې د علماء کرام څخه څه دی په ګیله دی د هغه زمانې د خانان ملکان نوابان څخه دی څه دی په ګیله دی د ریاست د ملک څخه څه دی په ګیله دی. نور د ده چې کوم فکر سوچ دی هغه 100% څه دی هغه د شریعت موافق دی او تحقیق یې کړی تصنیفونه لیکلي دي. خطره دا شته چې مطلب په خاندان کې یو عالم نه شي پاته بعض اوقات هغه علمي سرمایه هغه څه شي ضایع شي. نو په اسلامي علومو کې که څوک تحقیق کول غواړي دغه دپاره دا عالم دین ستا په کار چې د دې لټریچر باندې څه وکړي تحقیق وکړي د ده چې کوم ملفوظات دي یا د ده کوم کتابونه دي د تحقیق په ذریعه دا هم څه کېدای شي هغه محفوظه کېدای شي. نو اذ اول الفتية الى الكهف چې د ځوانانو ټکانه ونیوله په غاره کې فقالو دوی ویل ربنا آتنا من لدنک رحمه چې زموږ رب موږ ته څه راکړه ستا د جانب څخه رحمت وهیئ لنا زموږ لپاره اتمام وکړه رافراهم یې کړه من امرنا موږ په معامله کې رشده هغه هدایت. بله خبره دا ده چې خالي دا کافي نه ده چې ته راولاړ شې څه وکړي یو دی ماحول چې هغه د مادیت هغه د دجالي فتنو ماحول هغه د ګمراهي او د الحاد څه ماحول خالي هغه ماحول ته څه پرېږدي دا خالي څه نه دی کافي نه دی. مطلب فرض یې که ته کور ته کښېناستې کور ته هم د دجالي فتنو څخه ته څه نه یې محفوظ نه یې محفوظ ولې نه یې پخوا خالي اخبار پخوا خالي څه
ریډیو په خو خالي څه ټي وي اوس ته راغلی نو دجال وایي اوس ته دجال وایي به دې ته چې هغه پر فطري قدرتي چې کوم قوانین دي پر هغه دې څه حاصل کړي کمانډ حاصل کړي پر هغه دې څه حاصل کړي قدرت حاصل کړي قدرت څرنګه حاصل کړي مطلب سفر کول دی هغه لپاره ضمانت سي درکاري ټایم سپیس سي درکاري دجال په د فطري قوانینو دونه طاقت حاصل کړي چې دا ټایم سپیس مسله ختم سي دجال دې ځای نیویارک دې ځای واشنگټن له فورن څه کېدی سي حاضر دې واشنگټن نیویارک څه دلته څه کېدی سي حاضر دې موجوده ټکنالوژي دا څه کوي ثابتوي د اواز طاقت چې د روایت کې راځي چې دجال اواز د مشرق د مغرب خلک څه کوي اوري بیا دجال پر نهرو به داسې قبضه یي بارانونه به څه کوي کوي نهري نظام به څه کوي کنټرول کابو کوي دجال وایي بس ته چې دا طب به دونه پر مخ بوزي چې مادرزاد ړانده به څه کوي ژوندي کوي چې کم لا علاج مرزونه هغه به څه کوي علاج کوي مطلب دجال وایي به ته چې قدرتي کم قوانین الله پاک په د کائنات څخه کړی پیدا کړی پر دې باندې مکمل غلبه او طاقت څخه هغه حاصلې په دې کې بیا علماء کرام وایي دا به د سر جادو سیر بور سره کله د سره به میکانیکی یا ساينسي علوم کې به څه کړی مهارت ترکیب به څه کړی هغه حاصله کړی او بل خبره دادم چې ساينسي علوم کوم د خلافت مقصد مطالعه وکړو د خلافت مقصد هغه چې الله سبحانه وتعالى د انسان په دنیا کې څه جوړ کړی نائب خلیفہ جوړ کړی دی انسان بلا ولاړیږي د خپل دغه څه کوي چې دا کوم فطري قوانین الله پاک په دې څه کړی دي په دا کائنات کې پیدا کړی په دا فطري قوانینو باندې د دې علم د اصلي پر دې باندې اصلي غلبه به څه کوي حاصلې لیکن د یو مسلمانانو الله پاک انبیاء ته د طاقت ورکړي انبیاء علیهم السلام که موږ ته یو ګورو د موسی علیه السلام لپاره الله سبحانه وتعالی سمندر څه کوي دوه ځای کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اشاره باندې شپږمې څه کېږي دوی څه کېږي د عیسی علیه السلام په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی مړي څه کوي راژوندي کوي دجال به مړي څه کوي راژوندي کوي د هغه رنګه سلیمان علیه السلام تعالی پاک څه ورکړي طاقت ورکړي لیکن هغه نبیانو چې خبره کوي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اکفر چې دا کوم قدرت باندې الله پاک راکړي دي دا د رب څه دی فضل دی زما ذاتي څه نه دی کمال نه دی ليبلوني أشكر ام اکفر دې په ذریعه الله زما ابتلا او ازمایش کې زه شکر گزار یم که زه څه یم ناشکره یم ومن شکر فانما یشکر لنفسه چا شکر ادا کوي هغه ځان لپاره شکر څه کوي ادا کوي ومن کفر فان ربي غني کریم کفر وکړي زما رب چې هغه غني دی بې نیازه دی او څه دی کریم څه دی هغه ذات دی د دې دواړو یعنی اسلام ته د ساینسي پرمختګ د ساینسي طریقې څه کوي نه راګرځي بلکې دا د خلافت ارضي چې کومه ذمہداري مسلمان ته الله پاک ورکړي د آدم علیه السلام جوړ کړي د آدم علیه السلام ته الله پاک د ساینس علم ورکړي د اسمان نومونه الله پاک شان نومونه ته څه کړي او زده کړي دا د مسلمان څه د ذمہداري چې هغه ساینسي علوم څه کوي حاصلي لیکن ساینسي علوم به د شکر گزار جوړي د الله پاک خاص بنده به څه کوي جوړي د دجال کوم د سحر د جادو علم ورسره دی یا ساینسي او میکانیکی علم ورسره دی هغه د ګمراهۍ څخه جوړیږي ذریعہ جوړیږي صحیح هغه د ګمراهۍ د ذریعہ جوړیږي چې هم تعلق په روایت کې راځي چې مطلب یو مؤمن متقی پرهیزګار هغه کاتب که غیر کاتب منه که هغه جاهل یې ګس علم نه اصل کړی هغه ته به معلومیږي چې دا سړی څه دی کافر دی دا څه دی دجال د اپ تندي باندې بده وایي چې دا څه دی او هغه به د مړي نام راژوندي کوي مړي به راژوندي کوي پخواني زاړه لیډران خلک به راژوندي کوي چې دا ستا نیکه دی دا ستا پلار دی دا ستا پلانکی لیډر دی دا اوس ما سره څه دی ملګری دی زما سره څه وکړه ملګري وکړه لیکن د ایمان برکت سره به الله سبحانه وتعالی اهل ایمان څه کوي جنې محفوظه کوي به د نور خلک به څه کېږي او ګمراه کېږي نو دلته بله خبره دا ده چې خالي د دجالي ماحول څخه ځان ایستل څه نه دي کافي نه دي د دجالي ماحول چې کوم اثرات دي دغه اثرات څخه هم ته ځان څه کوي محفوظه کوي هغه په کور کې هم ته څه نه یې هغه دونه پرمختګ کړی دی هغه د انفارمیشن او د ډیس انفارمیشن
د پروپاګاندا او د دې دونه تومار څه کړي دي مچاو کړي دي چې په کور کې هم ته څه نه یې محفوظه نه یې. اصحاب کهف الله سبحانه وتعالی په غاره کې څه کړي محفوظه کېدو طریقه څه وه؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله پاک دوی پر غوږو باندې موږ څه ورولئ پر دې مو راچولي وي د کلو دپاره. کلونه څو دي؟ هغه 309 یا 300 کاله سر به خلاصېږي. نو هغوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بارها دا خبره کوي چې د فتنو د ازمایش دور راسي، په هغه دور کې چې کوم سړی څه ناست دي هغه تر ولاړه څه دی بهتره دی محفوظ دی. چې کوم سړی ولاړ وي هغه تر روان سړي څه دی محفوظ دی. چې کوم سړی ځغلي دا سوکه چې روان هغه تر هغه څه دی محفوظ دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې د فتنو په زمانه کې چې جوړ سي د کور د کمبلې جوړ سي، لکه د کمبل هواره یې څه وي پرته یې دغه رنګه د فتنې د ازمایښت دور انسان په کار چې بیا څه سي ټیراو راولي به د څه سي کښېني. هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دې دور به راسي د مسلمان لپاره به تر ګردو غټ بهتره مال هغه د ده څه وزې به وي. دا وزې به د بهترینه مال وي چې په هغو سره دی چیرې کوي د غرو له رخیزي اوبو له څه کېږي دا شوه کېږي د معاشري د تمدنو څخه دی څه لیري او د ازمایش څخه څه محفوظ وي. صحیح شو. نو فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله پاک دې پر غوږو باندې موږ پر دې ورچولي وي د وختو دپاره چې هغه مفسرینو 300 نه کاله. ثم بعثناهم بیا موږ دوی څه کړل راپورته مو کړل لنعلم چې موږ یې له حاصل کړو ای الحزبین په د دوو جماعتو کې کوم جماعت احصا شمارلی دي لما لبسو امدا څونه وخت دی په دغه غاره کې څه کړی هغه یې تېر کړی دي. هغه موږ ویل چې د تیوډور په نامه یو بادشاه و چې هغه په 550 هجري کې په روم کې په دا زمانه کې د خلک الله پاک ورته څه کړو راپورته کړو. نور تفصیلي واقع هغه نحن نقص عليك نبأهم بالحق پر روان رکوع کې به انشاءالله موږ وایو.